الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سورة بني إسرائيل پنزلسمہ سپارہ آیت نمبر 24 یعنی 24. پرون آیت مبارکہ کی دا خبر شوی وا چه مور پلار سره احسان کوا او د احسان تفسیر من کړو چې احسان معنا او ترجمه خلقو بدل کړی دا. احسان خلق بغیر بدلی خیګړی ته وای، دا غلطه ده. وبالوالد احسانا مور پلار سره خیګړه کوا. نو مور پلار سره چې سړی کمه خیګړه کوي دا مفت ده؟ دا خو د بدل خیګړه ده. هغه تا د مور د خېټې نه ونیسه تر ستا ځوانېدو پورې هغه ستا تربیت کړی دی، تا باندې خوړلی دي، ته ساتلی، ته د ګرمۍ یخنۍ نه ساتلی، تاله مزدورۍ کړي دي. نو چې اوس هغه بوډا شه ته ورسره کوې نو دا ښېګړه نه ده، دا فرض دی. حق بدل دے پتا باندې بقاعده قرض دے در باندې. نو احسان بے بدل خیګړی تا احسان چې دا کمی معنی باندې نن سبا منگ تاسو استعمالو دا معنی دا قرض دے مکمل، دا خیګړه نه دا، دا حق دے. مور پلار تا سره د دین ډیر زیات کړی دي نو اسی پتا بدل دے تبی ورسره کوي. او د مور پلار په دې احسان کې مخ کې الله تعالی مزید نور خبري کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آغا رحم بچدنے تا اشارہ اکڑا. تا صغیر وی چستا پرورشی کول، تلا دا مور پا خیٹا کی وی چستا پرورشی کول. نہ میاشتی مور پا خیٹا کی دننا ستا پرورش اللہ خوی اسی کئی ذریعہ تا مور پلار جوڑ شویو. دا خوراک مخورا اولاد تا نقصانی دے، دا شے مخورا دا بچی تا نقصان ورکے، تیز قدم مگدا بچی تا نقصان رسی، وزن مو چتوا بچی تا نقصان رسی، پسڑو تیز مخیجا بچی تا نقصان رسی. او دا کمی خزی اولاد پا خیٹا دے دیر خوب مکوا، دا بچی پیدا کی دو کی بیا تکلیف لگا گرزا د بچی پیدا کی دو کی بیا سہولت وی. دا ټول ستا تربیت روانو. مور او پلار دواړه پتا نیولیو. مور به دې هم احتیاط کو که مور دې کم ځای کې د احتیاط لمن لاس نه خلاصېدا پلار به یې ورته وي جنۍ دا زور ونه کړي، دا بوج اوچت نه کړي، دا ګړی منګی اوچت نه کړي. نو الله فرمایي څنګه ستا تربیت کړو هغه شان بدل ولا ورکا. دا پتا فرض دی، دا ته خیګړه نه کوي، دا مفت نه دی. چیرې جی پلار می پلانی سره جدا شه و منګه پنځرونه یو مور پلار می هغه سره دی. نه نه نه، پتا خپل قرض ده. نو واخفض لهما جناح الذل،
او کوزی کا دوی تا وزر دا عاجزه کتا سو خیال کړي چې کله چرګي وړه بچي او لوري ځای کې هغه ټپوس وته وي کې چې هغه رواني نو چرګ چې دا په بچو باندې بالکل وغوړیږي وزر په وخوري دی وزر خورېدو سره سره دا خیال هم ساتي چې بچي زه خوږ نه کم دا وزر ولې غوړی چې کچرې دا ټپوس راشي ما دی زخمی کی خو چې بچو ته تکلیف نه راسي دقل ته الله تعالی وی لکه څنګه چې ستا تحفظ کولو یوازې پرورش نه دی تحفظ کولو دقسې ته د مور پلار تحفظ هم وکا پرورش هم وکا تا سره کم خکړی دی هغه در باندې قرض دی هغه په خو طریقې سره ما تاسو ته وی چې احسان ویلې کیږي نه 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 ګوره بیا مو معنا بدله کړې ده پرونه راس توازن برابر اول حسین حسنا حسنا د حسن او د حسین او د احسن او د احسان ماده چې ده د حسنه ده حسن ویلې کیږي توازن الاعضاء ته په دې ما څومره وګړه خبره کړې خیستا سپین سړی ته نه وایي خیستا تور ته نه وایي خیستا دنګ ته نه وایي خیستا غټو سترګو ته نه وایي خیستا تورو سترګو ته نه وایي خیست ویلې کیږي توازن الاعضاء د یو سړي د سترګې ډېرې تکې توی غټې دي خو چې د غوایو وره غټې نو دغه خوند کې زمونږ وطن کې متل دی تاسو ته ما مخکې هم کړی و چې چېرته یو سړي خپله مور لېږلې وه چې د پلانکي کور ته لاړه شه ښځه راته وګوره نو چې په ښځو خو ښځه خوښه کې بیا خو یې ګرځوه نو هغه چې تلې ده هلته ښځه خو دې ته ګوري چې لوښي ښه وینځي چای ښې پخې کړي موږ له یې بالښت کېښوده نو چې مور یې راغلې ده دې زوی ته صفت کوي ورته یې چې بچیانو نو څه ښایسته ښځې وې دومره دومره سترګې او دا مټې او دومره مخ و دا صفت کوي نو د زوی ورته ښه حیران ناست دی چې مور یې کله ورته هر څه بیان کړي دي چې داسې مټې او داسې یوه یوه پنډې د زوی ورته چې مور یې چېرته به دې میخه لیدلي دا ته چې کوم صفات بیانوي دا خو د میخو دي نو حسن غټو سترګو ته غټ مخ ته او داسې غټو پنډیو ته حسن نه وایي نه نریو ته وایي بعضې خلک یې پلانه سمارټ دی نو هغه کوتکي عاجز حسن ویلی کېږي متوازن الاعضاء ته که خیال وکړي خلوی پلانه په ګوتو باندې جوړ دی څه مطلب د هغه پوزه په خپل اندازي نه ډېره دنګه نه ډېره چیته نه ډېره نری نه ډېره غټه شونډې په خپل ناپ سترګې په خپل ناپ نو احسان او حسن او حسین توازن ته وایي احسان څه ته وایي احسان دې ته وایي که تا خیال کړی چې کله یو سړی په یو پل باندې یا یو نری لرګي باندې روان دی که خیال دې کړی د سړي توازن داسې داسې کېږي نو کم سړی چې په نری شي روان دی د هغه چې کله توازن دې خوا زیاتېږي نو هغه دې خوا زور کې توازن دې خوا برابر نو دارنګې به ته معاشره کې سترګې غړوې دنیا کې د دنیا په دې پټلۍ باندې تېرېدو دپاره انسان ته توازن پکار دی یېغ نیغ پکار دی ته چې وړوکی وې ستا توازن نه و برابر وخت تېرېدو دپاره د کپړو ضرورت و تا نه شوې اخیستی ځان له د وخت تېرولو دپاره د ګندګۍ و د میتیازو نه د صفایۍ ضرورت دی خو تا ځان نشه صفا کولی د ژوند تېرېدو دپاره د خوراک ضرورت و تا ځان ته نه ګټی شو نه دی خوړی شو ستا مور پلار کمی لیده چې دغه ځای کې د رزق ضرورت دی کمی دی دا زما بچی په خېټه کې یا د خېټې نه بهر مزدوري نشي کوی دی لا د کال د شپږو میاشتو دی د 2 کالو دی نو چې کم کمی تا کې راتلو پلار پوره کول مور پوره کولو جمعې به دې څښا شوې توازن ته به یې راوستې بیا به یې صفا کړې ولې به شوې بیا به یې موړ کړې
تا سره به خوراک ختم شو بیا به دله تیار که بوتل کې به دله پی واچولی ستا به خیټه خرابه شوه تا کې بدن نه توازن خرابو مور به د خپلې پی ولوشلې او بیا به په هغې کې به لنډیس به یې ورته وایو زمونږ په علاقو کې داسې توره دانه وه هغه به یې پکې واچوله تاله به یې در کمی به یې ستا پوره کړ اوس د پلار مور بوډاګان دي مزدوري نشي کوی لتې نشي اخیستی لتې نشي وینځی اغوستی هم نشي نو توازن پورا کا کم کمی دے احسان ویلے شی کمی کو پورا کرنا د معاشرے کی وقت رولو د پارا چی کم توازن دے اغا پورا کا نو کم کم زے کی چی کمی دے دا با پورا کئی تاستما صبورا یادا کڑے وا چی کل کشتی روانی د کشتے کی یو غټ کانی په مینس کې هغه هغه یخی چې کله د کشتے توازن دې طرف ته زیات شي او دا طرف ورپسې را اوړي نو غټ کانی د کشتے اخ طرف ته واړوي چې توازن برابر شي هوا ده نو احسان ویلې کیږي کمی پوره کول کلی کې سترګې غړوا معاشره کې کور کې او شروع د کور نه کوي الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اولی وی چې خبره به د الله منی عبادت کی می ویلیو چې پرستش تا عبادت نه وي خبرو منلو ته وي بیا یو وبالوالدین احسانا توازن د معاشره برابروي په کم ځای کې چې کمی دی هغه به پوره کوي خو اول شروع د کور نه وکړه پلار مور ته چې کم کمی دی دا پوره کړه د جیمي لباس ولا واخله د غاښونو مطابق خوراک ولا برابر کا کلک نشي خوړی پسته ولا برابره کا تا غوښه نه شوه خوړی پیدله درکولی او چې کله د روټۍ شوې روټۍ به یې د وجوله بیا به یې دله خوله کې درکوله او بقاعده د فقهاو یوه مسله کړې ده چې د اولاد پرورش دومره ضروري ده چې که د یوې ښځې یو بچی او د دې ښځې روجه ده او ماشوم یې وږی دی او په دې ټایم کې څوک نشته چې د ماشوم لا شی وجوي ولی ورکي ماشوم ته تکلیف دی نو دا مور یا پلار یې ورته جولی شي او دله یې ورکولی شي خو چې دنه څه تیر نشي دومره رعایت ساتلی شوی دی نو الله فرمای واخفض لهما جناح الذل زمونږ مسلمانانو مولایانو احسان ښېګړې معنی کړې ده نو ښېګړه خو نفلي عبادت ته وایي مطلب دا دی چې که پلار سره ښه کوي ښه دی احسان دی لکه احسان نه کومه ښېګړه مې کوله نه کوم نه دا ښېګړه نه ده ټپوسه دا قرض دی ستا به یې پلار هم کوي دا ښېګړه نه ده احسان ښېګړې ته نه وایي معنی دی مولا صاحب خطا کړې ده د بوډاګانو دې تباهي وکړه په دې یوې معنی باندې د غریبانو دې تباهي وکړه په دې یوې معنی باندې غریب سره ښېګړې ته خلک احسان وایي احسان نه دی فرض دی قرض دے توازن برابر کا معاشرہ سے نہیں چلی گی واخفض لهما جناح الذل او کز کا دویتا جناح الذل وزرد عاجز من الرحمت د شفقت د وجنا مور پلار سره با نرمی کوي پاتسولو خطا کولو پورته کولو کې به خیال ساتي نرمه تتا چې پلار پورته کوي ته ماشوم ته وګوره سړی څنګه پورته کوي مور یې څنګه را اخلي کوشش کوي چې دا سر یا خوا ځوړند نشي ملا ته یې زور ور نشي دلته یې چې نیولی وي هم شاته یې دله لاس در کړی چې دا ملا یې داسې لاړه نشي نو الله فرمایي من الرحمت د شفقت د وجې نه اوس دلته یوه خبره راغله الله دا تأثر ستا ختمی چې که چا تاله غلطه معنی کړي چیرې دا خو زه مور پلار سره ښېګړه کوم دا په ما باندې فرض نه دي نو الله تعالی وایي چې زړه کې دې څه رانشي چې دا زه ښېګړه کوم یاره جي مور پلار سره یاره جي الحمدلله زه مور پلار له چرګان راوړم یاره جي زه یې ډېر ښه ساتم نه چې دا خبرې ونه کړې ستا په دې مال او دولت کې اړو څه شته نه دا خو د الله دي مخکې دې آیت باندې سورة النحل کې ما خبره کړې وه غالبا چې تا سره څه در سره دي دا د چا دي الله وایي دي زما تعالی زه صرف تقسیم ښیم تا خو څه نه دي جوړ کړي نه دي ګټلي دي پیسې ستا نه دي مال ستا نه دی ومما رزقناهم موږ در کړی دی دا خو داسې دی لکه دې هلک له زه 100 روپۍ ورکوم ته چې 200 دله ورکوه 200 دله ورکوه د ده پکې څه کار دی
دی چې اوس هغو دوه کسانو له دوه سوه ورکړي دی به څه وایي چې ما ښېګړه وکړه تا هېڅ ښېګړه نه تا صرف د ستاسو خبره ومنله نور دې هېڅ نه دي کړي الله وایي زړه کې دې څه رانشي نو دعا غواړوله وقل او ووایا رب اے زما ربا ارحمهما رحم وکړه په دوی باندې مور پلار سره احسان سره سره دعا وله غواړه رب ارحمهما اے زما ربا رحم وکړه په دې دواړو باندې کما ربیانی لکه چې دوی زما پالنه کړې وه صغیرن په وړوکوالي کې دعا کې تاله یاد که چې د تا سره کړي نو تی چې ور سره اوس کوې دا څه احسان یعنی بے بدله کار نه کوي بلکې احسان دی پور خبره دا توازن دی ربکم اعلم بما فی نفوسکم اللہ فرمائی ربکم رب ستاسو اعلمو خپوه دے بما فی نفوسکم پا هغه څه چې ستاسو زړونو کې دي الله فرمائی د زړه سوچونه د کاږه نشي دا زړه کې رانهولې چې زه ورسره ښېګړه کومه یره جي ما ورته د دوبۍ نه پلنی شی راوغوښته یره جي دا خو ما باندې بوج دی زړه کې دننه خبرو اصلاح الله کوي حالات تبدیلی الله فرمایي ستا زړه کې دننه چې څه راځي زه پې پوهېږم اسې نه چې ښکاره خلقو ته وایي چې جي پلار مې دی یره جي ما ته ډېر ګران دی یره جی دا کمبل دا پلار لا اخلما نه جی دې په منګه بوج نه دی الله دې دې ژوندی لري او زړه زړه کې وایي چې مړه کله به مري سړی چې ته خلاص شو الله فرمایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم الله ښه پوه دی په هغه څه باندې چې ستاسو زړونو کې دننه دي د زړه اصلاح دې وکړه مور پلار د پاره دې زړه تنګ نه کړي زه پوهېږم مانا نه پټیږي الله فرمایي نو خبردار د زړه ارادې د خرابې نه کې د هغې اصلاح وکړه او فطرتي طور باندې که څه تنګون راځي پریشانی راځي مورم کله کله بچی ور باندې میتیازي وکړي مور کله کله ګډې وډې وایي که کله کله د بوی د وجې نه مور و پلار پوزې داسې تروی کی چیرہ میتیازو نہ بویزی فطرتی و شیخ ہوئی کنا نو اللہ فرمائی ان تکونو صالحین کتا سے ستاسو پزڑ کے اخلاص وی خیر وی زڑ کے دے اخلاص وی و خیر وی و تاسو صالحین وے فإنہو نو یقیناً پروردگار کانا دے للأوابینا تو بکون کو دا پارا غفوراً بخنکون کے اللہ فرمائی کہ معمولیوں نے بھول چوک کیگی کمیدن اراغے فطرتی طور باندے دے زڑا تنگش خدمت دا وجنا ستڑے شوے زڑکی دے لغو نے سراغلل بے اختیارا اسے نچے زد ور سرکوے زڑکی دے پورا خیر خواہی دا خو لگ زگ سراغلل نو اللہ فرمائی کہ تا نیکو صالحی نو زتو بے قبل اولو تا تیار ناستیم خیر دے آگے باندی چھ تکلا توبہ و باسی زبید اللہ معاف کوم وآتے ذل قربا حقہو پا دیٹ کی باندی چھ سڑے عمر قربان کی نو دا کم دے وآتے ذل قربا حقہو دا حقا مسئلہ دا چی مولا نفل گرزولی دا دا حقا مسئلہ دا چی مولا خیرات نم پیخے دے او دا دے خیرات ٹکی او دا دے نفل ٹکی دا وجنا زرگونو خلقو خپل بچی قتل کرل ولی دا خوراک سنی خودکشیو کی مور پلارم خودکشیو کی بچی مڑکی دا دیوی مانے دا دیوی ٹکی غلط مانے دا استعمال دا وجنا لکونا خزے بے عزت گرزی دا غوی دا عزت
لپټه تار تار دا ځکه چې دلته علماء ملایانو صاحبانو ویلی دي چې یاره جی رشتہ دارو سره غیر چپې غریبانانو سره خیر ښېګړه چې دی دا نفل دی صدقه بس صدقه نه کوم نفل نه کوم نفل خوئی دیتا چکا کوئی مرضی کوئی مرضی دوی باندے زور دا تراوو دے چھ فرضی کی تراوی فرض دے یره جی تحجد فرض دے صلات تسبیح دیر ضروری دے وہی چکنی نو عمر کے خویو ظلوک کا یره جی یو پیر نا خام خالاس میں وکوی چھ دے چا پیر نوی وی داغ پیر شیطان دے مولانا صاحب آغا سیزونا دی لازمی کری وی چه آغی سیزونو سرا مسلمانانو تا ہیچ فائدہ غریبانو تا ہیچ فائدہ نرسی او کم سیزونا چه غریبانانو تا اللہ فرض کری آغا دی نفل کرل او دا آغا غریبانانو زکاتونا او صدقے او خیراتونا چه کم فرض کری و اللہ دا غریبانو دا پارا آغا دی ٹول زان تکڑل جماعت جوڑی گی منگ لرا کا مدرسہ جوڑی گی منگ لرا کا الاستا چی چوزی جی دلتا مدرسہ دا زرگونو کسان پا کی سبق کوئی دلتا راکا نو چی آگا کم ہوا آگا تا غن کرل او چی کم غریبانو تا ملاوی دو آگے باندے دے دا نفل نم کے خود غریبان بچ کئی یا با اجرتی قتل نکی یا با چر سنت کی یا بغلاگانی کوي یا بدکارے کوي یا با خور و مور باندار و خلقو کرلیگی چه سوالو کا که اوڑو چیو داڑے درکڑا نو بیا کمالدار خسڑے و دوڑو داڑے ورک خدا او کوتاوی چه نا خوری یا پلانے علا بیدر کوم چستا عزت لوٹ کم او تار تارے کم یہ رجی دا خو پا دینی لگی دا پیسے کنا کدا پا دین لگی دے بیا خو کمی وی دیری میرے باندے لگا ولی وی خو خو گورم چه مدرسے نا طالب و مولا راشی دا حسد نا ڈکوی دا بغض نا ڈکوی دا کینے نا ڈکوی غیبتو نا کوی کنزل دے کوی ہر نمونا ناروا کوی اخپل پارٹے دا پارا ہرچ کئی اخپل گروپ دا پارا ہرچ کئی اللہ پا نمی باندی منی پارٹے ہو دا پارٹے امیر پختائے منی نو پتا دے ولی تاوانوش پتا خواتانے دیری دی چی وہ لگی در باندی کہ دا قرآن اخلاق والا طالبان پکی جوڑی گی نو حق مدرسے باندی دی کربو نو لگی خو من خو چرتا ہو نلی دا نو دلتا اللہ فرمائی وآتے ذل قربا او ورکوا نزدے خلقو تا دلتا قربان مراد خپلوان رشتہ دار ندی وآتے ذل قربا ورکا نزدے خلقو تا کاغا پرشتہ کی نزدی دی آغم پکی شامل دی کاغا کوٹا کی نزدی دی ہم پکی شامل دی کا محل کی نزدی دی ہم پکی شامل دی جماعت سر دی خواہ کی دی ہم پکی شامل دی چشے ورکا حقہو دا غوی حق ورکا نپلے ندویلے حقہو دا غوی حق ورکا نو دا چاہت شوی اگا نپلی زمان تاوان دے حق دے چشے دی یره جی تاوان دے زمان 60,000 روپے حق دے نو دا نپلوی واللہ چی پزور دا نراو باسا حقہو اللہ وی نزدے خلق والا دا غوی حق ورکا مولا صاحب وی چنجی دین رشتہ دار مراد دی اول دی پاقی کی گوانڈیان ہوئے استل بیائی ورپسے ہوئی چی دے حقہو نا مراد دے نفلی حق خبر دا کہے والا ورکی نو خبر دا بس آقا عجز مجبور دے چی آقا بغلاگانی کے دا دا غریب حق دے مازگر کور تاغلے تا تا اللہ صلاحیت در کڑے دے سورت نحل کی دا مسئلہ من کڑے وا تو 2 لاکھ روپے ورز گٹھی او دا غریب سر دے بے ہونر دے دا 200 روپے ورز گٹھی ما خام راغلے اخپل ضرورتونا بدو 2 لاکھونا پورکی بقایا بچی چمرا گیر چاپی دی دا غوی توازن برابر کی تو گورے چی مسلمان یو کور جوڑی گی کہنا بیا بدائے پیو بل خوگی گی کہنا بیا خود یو بل لچک مخ گوتی وروڑی
شیعگانو کې دا عادت ته ته خو یو شیعه له لاس واچوه دا روډونه جوړیږي زمونږ د هانګو طرف ته تل طرف ته چې ځې روډ جوړیږي زمونږ د سنیانو جومات پکې راغلی دی د ویښه یې وران کړی بل ځای کې یې جوړ د شیعګانو پکې فرضي زیارت راغلی دی لوی کندې ورته د شاته نه راوچت که دربار له ګوتې نشي وړی ولې هغوی په دغو خبرو عمل دی هغوی وایي چې تمام شیعګان داسې دي لکه ورونه کم چې غریب شي غریب یې نه پرېږدي سیکان کې غریب نشته هندوانو کې غریب نشته ارمان دی چې قرآن په ښې طریقې خلکو ویلی او ځان یې خبرولی عیسیان تا عیسائی له په پاکستان کې ګوتې وروړه چې تا نه چمړه وباسي که نه هغه ټول یو کور دی هغې کې دا نشته چې هغه سړی وړی دی یاره د پلنکي سړی چې کوم دی لاهور کې ګیر دی په لاهور کې 5 کسان یې وویشت هغه سړي څه نام یې ریمن ډیویس 5 کسان یې وویشتل څه شو په سپینه ورځ یې وویشتل کیمرو کې راغی اقبال جرم یې وکړه څه شو څومره جیل یې تېر کړ چا خلاص کړ ټولې دنیا عیسایت ودرېده چې زمونږ سړی دی دا نه چې د پلنکي دی زمونږ سړی دی ستا خپل لوی لوی سرکاري اهلکار د هغه وخت د انټیلیجنس لوی مشر هغه په خپله پکې لګیا ورته خلاص یې که افغانستان ته یې ولېږه افغانستان نه لاړ سړی الله تعالی دقه وایي چې دا ستاسو کم دیوالونه دي په محلو کې د خپلې پردې دپاره عزت دپاره هم ساتلي دي دا صرف د عزت دپاره دي دا د جدایۍ نه دي دې دیوالونو نه باروزه ستا کور یوازې دا نه دی دا ټول ملک ستا کور دی چې کله د ملک خبره راشي سرکار وایي چې پاکستان زمونږ کور دی نو ستا کور کې چې نن اوړه نشته خو ماله یې راوړه که نه و کور کې ستا د خور اوړه نشته ستا د مور اوړه نشته راوړې یې ولې نه زیاتی ټول عمر عوام ته وځپل ټول عمر د عوام تبا کړل چې یو ښه حکمران راغی هغه سرمایهدارو په ځای غریبانانو ته توجه ورکړه او صحت کارډ یې ورکړه هر غریب سړي ته 10 लाख روپۍ په شناختي کارډ کې ښېګړه یې وکړه ته ورته ټول راجمع شوې د حکومت نه دې م لرې که او اول کار دې دا وکړه چې صحت کارډ نه دی هغه پیسې هغه خبرې چې لیک شوي دي چې دا شی ورته ختم کړه کوشش ته وکړه ختمولو خو ختم دې نه کړی پاکستان زمون کور دی نو کور کې دې وړه نشته خو راوړه که نه یاره چې مونږ وروڼه خوندي خو وروڼو خویندو دې وړه نشته ولې دې د خپلې خویندې په دې قطار کې ودرولي دي الله تعالی وایي دا ټوله دنیا کې مسلمان یو کور دی دا یو جسد دی کله چې په کلي کې دا کار کیږي چې هر سړی ماښام خپل ضرورت مطابق پیسې ځان لږدي او نور د ګرد چاپېر خلکو توازن برابروي بیا به دا خلکو روڼوي مجال شته چې دی له بیا څوک لاس واچوي بیا دوی کې پارټۍ نه وي بیا به دا یو بل پسې ټوپکې نه راخلي دا به بیا د یو بل په سر کو ټوپکې کوتکې راخلي یو بل پسې به نه راخلي مسلمان ته د یهودو پرورده یې تاکې خو نن 500 پارټۍ جوړې دي ملا هم په همدې لار باندې روان دی هغه پارټۍ جوړوي نوي نوي ګروپونه جوړېږي دا دیوبند دی دا بریل دی دا پنجپیر دی دا غیر مقلد دی دا جماعت دعوت دی دا جماعت تحریک پلانې دی دا پلانه شی دی دا مسلمین دی الله فرمایي وآت ذی القربى او ورکوا نزدې خلقو ته حقه د هغوی حق کم حق چې در باندې تا نه کم شی زیات دی قل العف هغه هغوی له ورکه چې د هغوی نه نوړه نشته وړی پوره شي والمسکینا مسکین د سکنه نه وتلی دی سړی چې کاروبار یې بند دی مسکین غریب ته خلق وي د دې لفظي لغوي معنی معلومه کا سکنه نه وتلی دی چاړې ته سکین ولې وایي ځکه چې چاړه چا باندې استعمال شي د هغه حرکت ودرېږي هغه ساکن شي مړ شي که څاروي باندې چاړه استعمال شي د څاروي حرکت ختم شي ساکن شي ځکه ورته سکین وایي
مسکین ته ځکه مسکین وایي دې کې هم سکنه ماده ده چې د دا چې کار روان و حرکت کېده گزاره یې کېده اچانک تاوان ورغی دکان یې وسوځېده کاروبار یې ټپ شه دیړي ختمه شوه نوکری نه چا وایسته لاسونه یې والوتل مزدوري نشي کوی ساکن شه هېڅ نشي کوی بچي نشي ساتلی مسکین دی لہذا دله اوس حرکت ورکا د سره دومره ښېګړه وکړه چې د حرکت روان شي چې د دکان کولاو کړي د کاروبار روان ملایان وایي چې دومره ښېګړه به نه کوي چې سړی صاحب د نصاب څه مطلب چې دله ټول عمر دله ساتي بس دغه غریب به یې ساتي چې ستا مزدوري زمونږ وطن کې یو سړي بل سړي له 300 روپۍ زکات ورکړی مشهوره خبره نو بیا چې کله زکات مازدیګر یا بچټه کې زکات ورکړی د 300 روپۍ هغه وخت کې 100 روپۍ دیاړي وه د مزدور که یو نیم سل وه نو بیا ماښام ټایم یې وله دروازه ټکولې ده چې یاره موږ هغه باغ کې ونې منې وهو که ته سبا موږ سره کار وکړي هغه دیاړي مار مزدور نو سبا روغه ورځ دوی سره ونې ووهلې دا ټک او ټوکه نو یې نیم سل خو لاړې ګټلې مزدوري به یې کوله لاړه چې تلو ورته وویل چې مهرباني به سبا بیا کار دی دا ونې خو ختمې شوي نه دي دا ټکول غواړي سبا یې بیا ورسره دیاړي کړې ده څومره لاړې 300 شوې هغه 300 ورکړې 2 دیاړی یې ترې واخېسته چې کله تلو ورته وویل چې یاره جي دا کار چې ختم نه شي خو یې سترګو نه ښه وه چې زکات یې ورکړی و ځکه چې زکات خو توبې وباسه په درېیمې ورځ یې بیا مزدوري ورسره کړې ده نو ورته یې ویلي دي چې یاره سبا بیا څلورمې ورځې نو دا خو پرې ورپاسه شوه بس دی چې کور ته تللی دی 300 روپۍ راغستې دي مور ته یې ویلي دي چې دا هغه کره ورړه ورته چې ستا زکات زه نشم ازمولی دا ډېره ګرانه خبره ده ډېره ګران پرېوت نو نن سبا مسلمان وایي چې نه دا به نه دومره څه وله ورکه چې د سکون ختم شي سیکان هندوان شیعګان د ټولې دنیا خلک داسې کوي خپل سړي ته دومره غونډه وکړي دومره څه وله ورکړي چې هغه له کاروبار روان کړي کار ته چې دوی بل غریب له پیسې اچوي هغه یې ورسره اچوي نو الله فرمایي والمسکین او مسکین ته هم دغه حق ورکه حق دی در باندې فرض دی نفلونو باندې ځان مه ستړی کوه الله مه غولوه په نفلونو باندې هچ هچ لا اله الا الله داسې چیغې وهې ته به یې چې خلکو چې په الله بلکل مین دی مړ شه ورپسې نه نه الله فرمایي چې په دې مې ونه غولوي نه غولیږم حقوق ادا کا فرائض ادا کا غریبانانو ته مسکینانو ته وابن سبیل مسافر ته سړی به کروڑپتی وي خو تلی به وي سفر ته روان به وي چېرته به تلی وي هلته به ورسره پیسې ختمې وي جیب به ترې چا وهلی نو که دی لکپتي دی هم دې وخت کې دی غریب دی لار باندې روان دی ملګري ورسره نشته پیسې ورسره ختمې شوې ښېګړه وکړه ولا تبذر تبذیرا بذر ویلی شي تخم ته بذر څه ته ویلی شي تخم ته ویلی شي دلته الله عجیبه اشاره کړې ده خلقو پې تېرېږي مفسرینو وي دا لیکلي دي مړه زمونږ الله دا لیکلي دي ولا تبذر تبذیرا دا مفسر نه دی دا رب دی چې تبذیر یې راوړی دی بذر ویلی کېږي تخم ته فضل خرچې ته دا نه وایي فضل خرچي غیر معین شی دی ته به یو شي ته فضل خرچي وایي بل سړی به هغې ته ضرورت وایي د فضل خرچۍ تعیین نه کېږي یو سړی دی هغه به مثال په طور باندې چرس کی ته به ورته چې فضل خرچي مه کوه ته هغه به درته وایي چې مړه دا زما ضرورت دی د صحت چې دا زه ونه څکم زه لیونی کېږم نو چې کوم شي ته ته فضل خرچي وایي هغه به ورته فرض وایي دلته تبذیر نه مراد څه شی دی د دې داسې معنا وکړه چې متعین وي بذر ویلی کېږي تخم ته الله فرمایي چې ته کله خرچ کوې مثال په طور غله دې شوې ده بچي دې پراټې غواړي بچي دې پکوړې غواړي بچي دې چې کم دی لډوګان غواړي نغن غواړي روټۍ غواړي دقه دي دانې میده کوي او بس وړه دي مهیا کوي اله دا څټه وړه کوي دا څټه وړه کوي وړه نشته الله فرمایي چې تخم وړه نه کوي داسې نه وي چې په دې خرچ کولو کې دې حد ته ورسي چې سبا د کرلو در سره نه په خبره پوهېږي مکمل ځان هلاکت ته ونه غورځوي
د خپل ضرورت پیسې ځان لګدا بقایا خلکو له ورکوه غریبانانو باندې تقسیموه خدا سي نه وي چې مکمل تخم دې هم وړه کړی چې کله بله ورځ خلک تخمونه کري او ستا ځمکه شړی په خبره پوهېږې یعنی ضرورت نه زیات شیونه باندې خرچ مه کوه بې ځایه شیونو باندې خرچ مه کوه پیسه قیمتي شی دی اسې داسې ځایونو کې مه لګوه چې ستا د وجې نه نور خلک بیا وږي ځکه چې تا باندې د نورو حق دی ته قرضدار یې د خلکو د نږدې خلکو د مسکینانو او د ابن سبیلو ته قرضدار یې ته به د خپلو پیسو د خپل جیب د خپل مال نه دغو سره ښېګړه کوي دا یو کور دی مسلمان خو دا خبرې اوس په چا منلی شي ځکه چې دین ټول دین نه اوس منځونه جوړ شوي دي صرف بس صف اول کې ودرېږه او مونځ کوه نه پیسې به چاله نه ورکې وآتِ ذا القربا او ورکوه نږدې خلکو ته حقه حق د هغوی والمسکین او مسکین ته وابن السبیل او مسافر ته ولا تبذر تبذیرا او مخرج کوه بځایه خرج کولو سره ان المبذرین یقینا بځایه خرج کوونکي کانو اخوان الشیاطین دارونه دي د شیطانانو وکان الشیطان لربه او د شیطان رب خپل لرا کفورن ډیر ناشکر بس لفظي ترجمه ګوره دوباره واخفض لهما او کوز کا دویتا جناح الذل وزرد عاجز من الرحمت د شفقت د وجنا وقل او یا رب ای زما پروردگار ارحمهما رحمکا پدې دواړو کما رب بیانی لکه چې دوی زما پالنه کړې ده صغیرن په وړوکوالي کې ربکم عالم رب ستاسو ښه پوه دی بما په هغه څه فی نفوسکم چې ستاسو زړونو کې وي ان تکونو صالحین که تاسو په زړه کې اخلاصمند یې ان تکونو صالحین که تاسو په زړه کې اخلاصمند یې او صالح فإنه کان یقینا دے اللہ للأوابین توبہ کون کو تا غفورا بخن کون کے وآت ذا القربا ورکوا نزدے خلق تا حقه حق داغوی والمسکین و مسکین تا وابن السبیل و مسافر تا ولا تبذر اور مخرج کوا مال تبذیرا بیزای خرج کولو سرا ان المبذرین یقینا بیزای خرج کون کی کانو اخوان الشیاطین دیرونا د شیطانانو وکان الشیطانو او د شیطان لربه درب خپل کفورن ډیر ناشکرا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین زمنګ د درس ملګری ساجد استاد دا غورور وفات شوه د دعا ورته کې الله ته مغفرت نصیب کړه ته ګناهونه معاف کړه لوی سفر ته خوشاله کا بچو تا پسماندگانو ته صبر جمیل نصیب کا څومره څوک راغلي دي قدمونه نیکه تلو کې واچوا زموږ ټولو ګناهونه معاف کا کم ځای پورې आवाज دي چا ورته غوږ نیولې د دنیا او آخرت ښایسته کا یا الله زموږ د ټولو ملګرو مسلمانانو مشکلات حل کا غریبانانو کار د حلال روان کا پروردگار عالم زموږ ملک ته حق پرست حکمرانان نصیب کا یا الله زموږ ملک ته حق پرست سیاستدانان نصیب کا ربا چې کم سیاستدانان د عوامو خیرخواهی د غریبانو خیرخواهی رب العالمین هغه ته حکومت نصیب کا ربا چې کم د غریبانانو دشمن وي او د جیب غل وي ربا د داسې حکمرانانو نه د ملک خالی کا یا الله موږ ته ښه بیروکریټس ښه افسران نصیب کا رشوتخوارو نه د ملک خالی کا ظالمانو نه ملک خالی کا په ورمو کې غیر چاپیر د قرآن او د سنت هواګانې ولګوه څومره بدې دشمنۍ دي د ورموړو دا په دوستۍ باندې ربه بدلې کا خپل مابین کې مینه محبت پیدا کا الله